صاحب صاحب نوې نوې مسلې دي. اوس پکې یو بله مسله د ګیس د بیلونو ده چې ډېر زیات بهتر ډېر بیلونه راځي 10,000 20,000 50 لکه حد یې نشته او په چا بس چې څومره راغی ډېره زیات خلک یې پریشانه کړی دی. او داسې دی چې زموږ سره په کالج کې یو ملګری دی او ډېر ښه تکړه ملګری دی. هغه د مخکې ورځو کې وویل چې د هغه تنخوا چې کوم دی زموږ سره رغېږي څه د 50,000 روپو پورې. هغه وایي چې 42,000 روپۍ زما د ګیس بل راغلی. نو زه په خپله حیران وم چې دا غریب به اوس چې کوم دی دی چې دا کډه د هغوی غټه ده. دی چې اوس دا پیسې والي نو چې دی به دا د ګیس په بل کې ورکوي که دی به بیا چې کوم دی نو ماشومان سکول ته ځي د هغوی به فیسونه ورکوي. د دې سره سره چې کوم دی نو لکه په کور کې به څه خوراکي. نو زه په خپله حیران یم چې یاره دا لانجه به کم حد ته رسي. خو په کار نه ده چې دا خلک راپاسي یو تپوس وکړي چې وروره دا به تر کومې پورې تاسو زموږ نه دا سرمن وباسئ. د بجلی جدا ټیکس دی، د ګیس جدا ټیکس دی، د اوبو جدا ټیکس دی، که په روډ ځغلي جدا ټیکس دی. او دا ټول ټیکسونه راغونډ شي بس مخصوص یو څو خلک یې علي د هغوی پې مزي دي او نور چې کوم دی د ټول قوم دغه حل دی. هسې تاسو نه ګڼئ چې دا کم خلک چې فریادونه ګیلې کوي د دې پکې هم لاس ته دا کم چې ثمرات چې مونږ ته را مخامخ کېږي نن سبا دا هم د دې خلکو د لاسه دی. د دوی پکې ښه ټیک ټاک رول دی. پنجاب او د خیبر پښتونخوا خبره به هسې کمپیریزن کوو یو جایزه اخلو چې پنجاب چې کومه سی ایم نامینیټ شوه وزیر اعلی هغه اولنی بیان ورکوي چې زه به آی ټي پارکس جوړوم. آی ټي پارکس مطلب دلته به د آی ټي ریلیټډ سرګرمیانې کېږي. د پنجاب ځوانان به راځي په دغه ځای کې او په نوکریانو باندې به او دغه ځوانان به بیا وروسته کورونه خپل ساتي. بل طرف ته زمونږ وزیر اعلی چې دی هغه اولنی بیان دا ورکوي چې لنګرخانې به دوباره کولاوم. نو اوس آی ټي پارک ته وګورئ او لنګرخانې ته وګورئ. لنګرخانې یو مثال در کومه کم لنګرخانې چې شروع شوې او بیا ختمې شوې هغه پیسې به په ایرباو ولګېدې. هغه خلک د ولګي مړه شو یا هغه خلک نه وده کېدو د اوسه پورې به نه وده کېدو د لنګرخانو نه بغیر. نو هغه نظام رواني که نه چې انسسټینیبل پروجیکټ هغه چې ته به پیسې ښه پوره ولګې او هغه بیا وقتي عرضي یا بیا ختم شي. سسټینیبل پروجیکټ هغه چې صنعتونه لګي، کارخانې لګي، ډیمونه جوړېږي او هغه نسل در نسل هغه فایده ورکوي. پیسې پې هم چې کم لګوي نو هغه واپس هغه تاسو له بیا درکوي هم. نه ګڼئ چې د دې خلکو پکې هم یو رول شته. زموږ ترجیحات ډېر زیات بدل دي. مونږ لنګرخانو ته زیات خوشحالېږو. او ستا خبره بالکل ټیک ده. دې کې ویژن هم انوالو دی، دې کې چې کوم دی د خلکو ایجوکیشن هم انوالو دی، تعلیم که نه. نو که مونږ وګورو دلته کې زموږ د خلکو سوچ چې کوم دی هغه د ګېډې نه بهر نه وځي. بس د وخت ډوډۍ او د وخت چې کوم دی نو مړښ دا د یو اخوا د دوی بیا سوچ کار نه کوي او بیشتره خلک داسې دي. نو همدغه سیستم دی او دا به دغه شانتې رواني. تاسو د خلکو خبر وکړه په کار د احتجاج وکړي که نه جي. یو په داسې مسلو خو زموږ خلک عموما څه نه وایي احتجاج نه کوي. خو دویم اړخ ته سړی هله خفه شي چې په دې مخکې ورځو باندې د یو پارټۍ یو رهنما و پوښتن دی نو مینه اخلم بیا خلک وایي تاسو سیاسي کېږئ. هغه به ویډیوز شیر کول د ځوانانو سره یا د خلکو سره چې د پښتونخوا بجلي د اوبو بجلي یعنی پښتونخوا بجلی پیدا کوي او په اوبو یې پیدا کوي کوم چې ډېره زیاته ارزانه پریوزي ایز کمپیر ټو کول یا په پټرولو باندې چې کومه بجلی کېږي. او دغه بجلی چې ده دا بیا ټول ملک اخلي او واپس یې پښتونخوا له ګرانه ورکوي. یعنی د صوبې د حق او د صوبې د وسایلو خبره یې کوله. تاسو هغه ویډیو به اوس هم پرته اعلان دی وګورئ. خلکو ته مذاق جوړ کړی خلکو پورې خاندلو. نو چې داسې زمونږ یو خو مونږ غږ نه کوو یا چې بل څوک هم غږ کوي نو د هغه سپکاوی کوو نو خامخا مونږ ته بیا دا بل نه داسې میلایږي. او سره د خبرې سره تړلې یوه خبره مې ذهن لرله. د مخکې ورځو کې چې سړي خواره راګډ شو او مونږ ورته بیا اچولی کېدو زموږ د غوښو خوراک دپاره. نو په دغه وخت کې چې کوم دی برسر اقتداره پارټي چې وه او د هغې چې کوم خلک وو دا ټول په سوړو ننوتي. مونږ په دې چوکونو کې چغې والې چې لکه مسلمانانو راوځئ زموږ سره ودرېږئ تاسو له مونږ که ما وټ نه دی درکړی نور قوم خو درکړی دی راوځئ او زموږ تپوس وکړئ. دا ټول خلک په سوړو ننوتي وو. دا دبنګ ایم پی او دا پلانکې ایم پی او ډینګې ایم پی او پلانکې ایم این او ډینګې ایم این او دا ټول په سوړو ننوتي وو. په دې کې یو داسې کس نه و چې هغه زموږ سره راغلی په دې چوک کې ولاړ وی. کم خلک ولاړو کم چې مونږ دې ځل په یړ باندې چې کوم دی ریجکټ کړل. تېر ځل مونږ په یړ ریجکټ کړو دې ځل خو د سرړو ریجکټ کړل.
نو زه سوچ کوم چې که دې ځل بیا هغه سړي خواړه راګډ شو ولې چې وایي چې په وزیرستان کې چې کوم دی تازه حالات دا دي چې دغه خلک چې کوم دی هغه په روډونو هم ګرځي خپل مارچ هم کوي او ښه برابر چې کوم دی نو لکه میډیا به یې نه رالي خو نور هلته کې د خلک په اور کې پروت دی او دلته کې هم محسوسېږي بوی دلته کې هم خور شوی دی نو سوچ کوم چې که بیا رالو نو ما ته خو په دې ثابته دې ځل چې کومه پارټي راځي دا په یړ چولو اوټ ورکړی شوی دی په دغې کسانو کې ما ته یو ډاکټر امجد ښکاري د خوازخیلې که نه چې هغه ډاکټر امجد هغه چې کوم دی نو بیسیکلی سوشلیسټ دی او پیپل پارټۍ چې کوم دی هغه قدر ونه کړو نو لاړو دغه پارټۍ ته لاړ زما یقین نه کېږي چې هغه به یوازې څومره ودرېږي نور خو په دې پارټۍ کې ماته داسې یو کس نه ښکاري چې راپسې موږ دغې سړي خوارونه بچ کړي الله تعالی دې پکې خیر واچوي اوس نو د دې نه ماته یو خبره یاده کړه په دې مخکې ورځ یو صحافي انکشاف کړی دی چې د پښتونخوا په 10 کاله تیر شوي 10 کاله کې بجټ چې دی هغه زیاتره لیپس شوی دی لیپس شي مطلب مرکز راولیږي هغه ونه لګي او واپس لاړ شي نو هغه وایي چې دا صوبه په قرضو باندې چلولی شوي ده ټول معامله دې په قرضو کړي دي زیاتره او دا بجټ واپس مرکز ته پته نه چې چا په وینا تللی دا خو کوم حکومت چې وا خو د چا ملګري ول که نه د هغو هغه آرډرز به یې فالو کول او صوبه به د اسلام آباد نه چلیده نو وایي چې دا په چا یا د چا په وینا باندې او یا د دو په ایما باندې هغه زموږ ټولې پیسې چې د هغه مرکز ته واپس تللي د پښتونخوا نو د دې به څوک تپوس کوي خو بیا هغه خلک دی چا چې لیپس کړی نو د دې تپوس خو موږ به څه ووایو زموږ اواز خو چې کوم دی اوس په نقارخانه کې بالکل د طوطي اواز دی او ټول واړه لوی چې کوم دی هغه په منظمه پروپیګنډه باندې لیونې کړی شوي دي نو په دې د جنت کی تلاش پتا کتلی یو ډېر ښه ناول دی په هغه ناول کې چې کوم دی وایي چې یو ملک کې یو حکیم یو دوایي جوړه کړه چې هغه دوایي به چا خوړه یا به څکله نو به خاندل نو بیشتره خلکو هغه دوایي وخوړه بلکې زه به دا ووایم چې د باچا د محل نه علاوه ټولو خلکو هغه دوایي وخوړه او ټول خلک په خندا شوي نو ټول خلک راغلي و باچا یې کتو چې دی خاندي که نه خاندي نو باچا به را په بلکونۍ کې ولاړو هغه لاندې کتل دی وزیر ته وایي چې یاره دا ټول خلک خو لیونی شوی دی نو هغه ته نه باچا سلامت وی داسې کار شوی دی چې دا ټول خلک لیونی نه دی لیوني ما ورته یو ځکه چې ټول خلک خاندي او ما ورته نه خاندو خو دې مطلب دا دی چې دا ټول خلک جوړ دی او ما ورته لیوني یو که نه نو باچا وزیر ته وکتل چې مطلب دی څه دی هغه ته باچا سلامت راځي چې دواړه د دوایي وخورو یا وڅکو که دا مونږ ونه خوړه او مونږ د دې خلکو په شان ونه خاندل نو مونږ لیوني او دا ټول خلک روغ دي نو وی راځه چې دواړه ښه ښکلي په دوایي وخورو او د ټولو خلکو سره یو شان وخاندو نو یو چونګ باچا وخوړه او یو چونګ چې کوم دی نو وزیر وخوړه او هغه سره هم په خندا شو لاندې خلکو یې چې هلکه باچا او وزیر هم خاندي نو سیسټم برابر دی نو زه یم چې ما ورته نور قلار شو یا هغه خلک چې هغه چې کوم دی ټول خلک خاندي ټولو خلکو دوایي خوړلې ده زما او ستا نه خندل په دې کې نه ښکاري نو چې ما ورته هم ښه ښکلي وخندو او په خندا باندې دا پروګرام کو په څه طریقه راغونډی نو چې په خندا دا پروګرام راغونډ صاحب صاحب بس په دې به راغونډ کړو چې نن که مونږ جاړو ګیلې فریادونه کوو نو لږ به په خپل ګریوانونو کې هم وګورو چې په جمهوریت کې عوامو ته هر 15 کاله پس یو مقرر کړی کېږي نو مونږ به په خپل ګریوانونو کې وګورو چې مونږ د صوبې د وسایلو لپاره چې آواز اوچت کړی د هغه لوی اوټ ورکړی دی مونږ چا چې راله هسپتالونه او سکولونه جوړ کړي دي مونږ هغو له اوټ ورکړی دی که نه مونږ هغو له اوټ ورکړی چا چې به چغې والې چې کله بدامني و هغه به ابه غیب د ټول سوات نه بوتي او څوک په سوشل میډیا او که مونږ هغو له اوټ ورکړی نو په خپله به دې خلکو ته جواب میلاو شي